سورة النمل نور لسمہ سپارہ آیت نمبر 27 ویشتم نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون مولا چرشک چې کله بیان وکړو او دا خبره وکړه چې زه خو یو بل ملک ته تللی وم فارن کنټري ته تللی وم دا مارغانو مزیدي پاسپورټ ویزه مې ځای نشته خو نن سبا دی پسې هم لګېدلي دا مارغان راځي زموږ ایرپورټونه خرابوي برحال وې تلو ما سبا خار تا یمن تا او پاغي کې ما غسولې دل او دا غسنه خبر شوم چې ته لا تروسه خبر نه نګور سليمان عليه السلام ورته داونو چې زولې نه خبر واقعي نو خبر کله کله دا کې دی شي چې یو وړو کې کس پاغه خبر شي چې غټ کس ته نه خبر دا دنیا نظام دا الله جوړ کړی دی دیو جی خوې چې تکبر چې دی لوی دا صرف د الله صفت ده غړ خلک داسې غلطیاں ته نو شي داسې خطایان ته وشي داسې خبرونه نه خبره پاتې شي چې انسان وې دا غوړاونته خبره ده ته یې پته نشته او دې کې دا مسله معلومه شوله چې پیغمبران عالم الغیب نه غیبونه خبر نه غیب نه پوه او دیو ته وایي چې ساعتي سنای خبر مې ته نه راوړل بالکل یقیني خبر مې راوړل بنا به یقین خپل مې مشاهده کړی دا خپل مې اوریدلی خپل مې کتلی دي خپل تلم دې ته یقیني خبر یو خې کنه لکاته هغه ته دا خبره چاو کړله یاره پته نه خو چې چانه مې اوریدلی و دا ته پته نه چانه دی اوریدل غیر یقیني خبري دیم هغه د تعجب اظهار کوي وګوره یو خزه د بادشاہي کوي دا کدا هدهد راغی بے نظیره قتل انی وجدت امراه تملكهم یو خزه دا بادشاہي کوي خو لیکن لوی تخت جوړ کړی دی او د بادشاہي دا سیدا چې د بادشاہي لپاره چې څه ضرورت دی هغه ټول ورته دستیاب ټول ارث ورته ملاو دا خو دنیوي حالت دی یعنی دنیا باندې خو ماړه دي لیکن دینی حالت ہی خراب دینی حالت وجداوه چې د نور عبادت کوي او د الله عبادت پرېخل یعنی د الله خالص بندگی هغه پرېخل او هغه د نور عبادت شروع کړي د سم لارې نه اغوختي نو بیا غوسه شوی او داوید شیطان ورته عملونه خسته کړی سم لارې نه بنشوي هدایت پکې نشته دا هدهد دا ټول خبره وکړه او غوسه کې راغله الله يسجد لله دغه الله ته ولې سجده نه کوي هغه ذات چې اسمانونو او د زمکو دا پټ سيزونه
دا راوکاږي او تاسو چې څه پټوي یا ښکارا کوي باغی خبر ده او بیا وی چې لکه دا ما دا خبر راوړی چې هغه سره یو لوی با شهید داغي او ډېر څه ولور کړی شي دي او لوی تخت دی مداغي بس تختی تخت خو در رب العالمین دی چې ډېر لوی دی الله لا اله الا هو رب العرش العظیم اصل چیز دا دی انسان دا زړه چې دی دا دماغ چې دی دا متاثر کیږي خامخا ته دا څه ویني چې تا باندې خسته ولګي نو आवाज نو انسان متاثر کیږي په غوږ باندې چې بعضي आवाजونه هغه انسان متاثر شي پسترګو بعضي داسي ځایونه داسي څه لیدل وی رنگونه هغه انسان متاثر شي په جبا بعضي سيزونه هغه داغي ذایقې نه انسان متاثر شي بعضي سيزونه هغه ټچ کول سره هغه نه انسان متاثر شي سسیز بوی کولونه یاره ډېر خسته بوی ډېر خسته خوشبو ده متاثر شي خو لیکن کله چې دا زړه او دا دماغ دا په ایمان باندې جوړ وي نو ډېر هغه سيزونه چې خلق تن ډېر متاثر شوي او تر دې چې سجدي ورته کوي نو دغه روغ زړه او دماغ والا انسان ته الله دا غي صحیح سمجھ ورکړي چې دینه ټیک د ته متاثر کېدې شي خو تر کومه حد پورې تر کومه حد دا هندوان دې ته غټه مسله په سره راغلي ده هغه متاثر شي تر دې چې د وریاضو د ګړزار نه دا غینو متاثر شي دا غي عبادت کوي د نور سوګمای ستوري دریابونه دا یو څه نه کائنات دې سيزونو نه داسې متاثر شي چې خدای ته درجه ته رسولي نو یو داسې قسمه متاثر کېدل د دنیا د سيزونو نه چې بالکل هغه سيزونو تاړو د خدای ته درجه ورکړي او دویم دا قسم دي چې ته سجده نه کوي ته خدای ته درجه نه ورکړي خو لیکن داسې ته متاثر شي چې آخرت دې په هیر کړي جنت دې په هیر کړي دا کار ډیرو خلکو سره کیږي دا کار ډیرو خلکو سره کیږي ډیر څه د دنیا هغه نه انسان داسې متاثر شي درهم او دینار او دا هغه په لګیدلی وي او آخرت هیر کړي جنت هیر کړي یو مسله تاسو ته بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې صحابه په دور کې درې قسمه پیسې چلے درې درهم دینار او فلوس درهم او دینار فلوس فلوس خدا څنو چې لکه شمارو کا تلل کېدل په داغي او بیا حساب کتاب هغه کېده فلوس والا باغ سوکو چې هغه سره درهم او دینار دا به سره نو ولی هغه به لګي پیسې معمولی ان شاء الله پیسې به هغه دا فلوس خو لیکن ډیر زلدا شوشي چې فلوس والا خلک چاغي سره غټه پیسې نشته ده هغه هم د آخرت نه غافل شي تاسو خبره باندې اورسې دی ګونه یعنی درهم او دینار والا خلک غافل کیږي چې غټه غټه پیسې وسره لکه نن سبا حساب لګو ک ډالر والا خلک غافل کیږي پوند والا خلک غافل کیږي سمجھ کې راځي عام پیسو والا لګو پیسو والا خلک هغه غافل کیږي او دا پیسو والا فلوس والا خلک کدا د الله نه او د آخرت نه او د جنت نه د دین نعمتونو غافل کیږي دا خدای بده خبره او نبی صلی الله علیه وسلم دا چا بدی هم بیان کړی دا چې درهم او دینار والدي
او د الله نه غافل وي بئس عبد الدینار والدرهم د درهم او دینار بندا ډیر ناکاره بنده وجدا دا چې درهم او دینار د آخرت مقابله کې د جنت نعمتونو مقابله کې حیثیت داسې نه لري چې ته په جنت هیر کا لګیا ټیک د ګټای حلال طریقه باندې حلال ځای کې خرچ کوا لیکن جنت په نشي هیرول جنت به نه راځي ورسې دی خبره ده نو دنیا چې کله د آخرت د پاره شي نو هغه بیا دنیا نه ده هغه دین دی دینداری ده او که دنیا دی د آخرت نه غافل کوي نو واست دنیاداري کته 2000 تنخواله نو ته دنیاداري او بل طرف ته بل کس 2 لک تنخواله ده خو لیکن هغه د آخرت نه غافل نه ده نو هغه دیندار ده ته 2000 والی د آخرت نه غافل ته دنیاداري ابل 2 لک والا 2 کروڑ والا ده خو غافل نه ده هغه دنیادار نه هغه دیندار عبدالعزیز سے تو هغه رضوی چې ما دا وی چې را دنیا څه ته وی چیست دنیا څه ته وی مولانا رومي ته چاوي چې دنیا څه ته وی وی از خدا غافل بودن د الله نه چې غافل شوی دا دنیا ده نو کله کله یو کس سره یو ټکنه یو روپۍ نه خو دا هغه د الله نه غافل دا دنیادار دی دا دنیادار سره او بعضی وخت انسان سره کروڑاو اربونو لیکن هغه الله نه غافل هغه نه دنیادار او دیندار سره دی ځان په کول پکار دی په دی باندې بهرحال د رب العالمین د عرش تذکرہ په اخر کې وکړه هدهد نه د متاثر د دنیا د چمک دمک نه بلکې چې خبره کوي نو دا عرش خبره وکړه چې خپل عرش ولا رب دې زموږ رب العرش العظیم دیو جنا کم زړه چې برابر وي کنه او چرم ته ګوره داسي چې کوا چې د دنیا د نعمتونو تذکری کیږي دادی فورا هغه د جنت خبره پکې شروع کی هغه جنت خبره شروع کی چې دا قرآن کې راغلي کنه د دنیا د نعمتونو تذکره شي بیا ورپسې قل او نبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات د ټولو نعمتونو غوړسي او خندته وي جنتونه د دنیا د تکلیفونو خبرې چې کیږي مصیبتونو نو دا کس به وي روغ زړه والا چې جهنم تکلیفونه مصیبتونه ډېر زیات نو داسې زندگی دی الله زموږ نصیب کی داسې سمجھ دی الله زموږ نصیب کی دې دا کې یو خبره کو بیا مخ کیږو مثال تاسو اکثر ګورئ چې یو کس مړ وي او مونږ یوړو قبرستان لا او بیا ته لاش پروت وي داغه دفن تا انتظار یاغه دفن کړی شي او خلک لا ناس تلک دغه وخت کې داغه خبرې کیږي دې داسې اکثر تاسو خبرې ته خیال لرئ مثال په تور باندې دغه سي یا زم یا تاسو کې څوکي مثال موږ سوچو چې مثال زموږ شو زمالا شوړل کېږي قبرستان ته قبرستان کې خلک را جمع دي او زما باره کې خبرې کوي نو څه قسمه خبرې پکار دي چې خلک وکړي دا وایي چې را دا سودخور دا جوارګرو دا بیلمازو دا سم مشرکو دا سب بدعتي تړو دا قاتلو دا غلو دا بدماشو دا ډاکو دا ډکیتو دا ګنگوار والو
دا اغواکارو دا خبرې وکړي، دا بدکارو زناکارو لیوتیو لیواتت والو او کنا دا خبرې وکړي، د مس پابندو حلال روزه والو تهجد گزارو روزدارو پرهیزګارو تقوادارو سخیو سخاوت کوونکو قرآن تلاوت کوونکو الله ډیر یادونکو د الله نه یریدونکو ترس او رحم والو څه قسمه خبرې مونږ ځان له خوښې دي چې خلک بیا هغه ټیم کې وکړي. تاسو نه څه خبره لازمي ده چې مونږ به وچېره د اخی خبرې ستش خدا نه کنه ته به جوړېږي نو بیا به در پسې خلک ښې خبرې کوي. دا خلک ګوره که ته خوم شي نو بیا هم در پسې بدې خبرې کوي، نو که خراب نو څه به در پسې ښې خبرې وي. ته به ښه جوړ شي نو ډېر ښه خلک به وي چې هغوی به ستا ښې خبرې وکړي. چې ښې خبرې وکړي نو حدیث دی چې وجبت له الجنه، چې جنازه کې خلک راجمعي او ستا ښې خبرې کېږي نو داسې کس له جنت واجب شي، او که ستا بدې خبرې کېږي جهنم ولا واجب کېږي. ولې دا مسلمانان چې دي که نه دا عامې درجې والا خلک دا د ګواهانو حیثیت لري، دوی ګواهي وکړله هغسې پکار کړي. نو رب العالمین دی زمونږ زندگی هم داسې جوړه کړي چې مؤمنان په دې زندګۍ خوشحاله او زمونږ مرګ دی الله داسې جوړ کړي چې مؤمنان په دې هغې مرګ خوشحاله په داسې چې یعنې رب العالمین والله خاتمه ښایسته کړه، زندگی ښایسته تېره کړله، الله دې ترې رضا شي، الله دې ترې رحم وکړي. داسې خبره نور په جدایۍ به ډېر خفئ. کوم نیک سړی چې د هغه پسې زړونه جاړي، هغه پسې ځمکه اسمان جاړي. خبره ما ورسېدې. بهرحال اوس راځو مقصودي خبرې ته. دا هم دې دپاره وکړله چې مخکې د ولها عرش عظیم خبره وشوه او دلته کې رب العرش العظیم خبره وشوله. نو خپل ذهن خپل زړه مونږ جوړو چې وره مونږ هم چېرته کې د دنیا نه داسې متاثره نه شو چې خپل هغه لوی رب چې دی هغه هېر کړو، هغه جنتونه هغه هېر کړو، آخرت چېرته کې هغه هېر کړو. سلیمان علیه السلام چې کله دا خبرې واورېدلې ورته وایي ټیک ده زه به تحقیق وکړم، تا چې کومې خبرې وکړې کوم رپورټ دې راورسو تحقیق کوم چې داسې ده او که نه. او بل مقصد یې هغه دا دی چې که ته داسې وایې چې هلته شرک کېږي دا فوراً د شرک د ختمولو لپاره بندوبست هغه جوړولو کوشش شروع کړ سلیمان علیه السلام. او ورته وی چې زه دله خط در کوم د توحید او د اسلام دا هغې خلکو ته ورسوه. ځکه پیغمبرانو طریقه دا ده چې لرې لرې خلکو ته هغوی ته به یې خطونه هغه لېږل، خط په ذریعه دعوت تابع رسو. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. او فرمایل سلیمان علیہ السلام زرده چې مونږ به ګورو آیا تا رښتیا ویلي دي که یې ته د دروغجنو نه. اول یې ورته ووایي صدقت یعنې ښه ګمان دی در باندې چې رښتیا دي ویلي او د رښتیاو خبره مخکې ذکر کړه. خو لیکن دنیا کې دروغجن خلک هم ډېر زیات دي. الکاذبین کاذبین یې جمع ذکر کړه، هسې نه چې ته دروغ وایې. ام کنت من الکاذبین دا خبره وکړله او بیا یې خط تیار کړ، یو خط یې تیار کړ او دته وایي دا خط وړه اذهب بکتابی هذا وړه زما دا خط فالقه الیهم نو وی غورځوه هغوی ته ثم تول عنهم بیا واپس شه د هغوی نه په ډډه شه د هغوی نه فانظر نو وګوره ماذا یرجعون چې په څه سره هغوی واپس کېږي، څه جواب کوي. دلته وایي خط به هلته ورسوئ
او بیا به تحقیق وګوري چې دی اوس منسوبه کوي او څه غواړي څه ارادي جواب څه کوي ماذا يرجعون خط روان کړي مخوکه کې نیولې پنجو کې نیولې وزارو کې کله کړي الله په خو خاطه ورسو الته کې هغه ملکه چې وا بلقیس داغه تخت د پاسه هغه واو دا خط ولال تکي ورته ورسو هغه چې خط کتلې نه او دا چې ور مرغې راړو او ډېر حیرانتیا اظهار هغه وکړو او دا چې د بادشاہ د طرف نه خط راغلی یعنی یو معزز خط سردارانی راجانو کا هنګامي اجلاس دایره وو میټینګ هغه ته وی چې خط راغلی او خط ورته باقاعده سناو کو چې دا خط دی دی بارے کې سوچو کې قالت یا ایها الملأ اے سردارانو اے غټانو الملأ دی دنیا دارو ته دی سردارانو ته ملأ ولي وی غټان مون خلکو غټ سړی ته غټ سړی ما کنه نوم خلکو ته غټ وی دا څه وجه کنه ری تیلې هم خلکو غټ دي وجدا ده چې مثال یو دیره ده یو حجره ده پاره کې 200 کسان راجم شي اوسو وداونه وي چې ډیره غاڼه وا او کچرته کې شل کسان یو د یو غټ پکې راغوي نو خلک وي پلانې راغله هغه حجره پیډه کړه کا دیره پیډه کړه ښکار ځکه خلک دی ورته غټ وي غټ خلک زید ټول نیولې انی القی الی کتاب کریم یقینا ما تا راکړې شه دې راولل شه دې راغردول شه کتاب کریم کتاب عزتمن یعنی یو خط دې عزتمن هغه خط څه ده د چا د طرف نه اول خونوم ذکر کی نامعلوم خط نه باقاعده ویلي دي دا سليمان د طرف نه انه من سليمان بعض خلک کی اغي چاته خط لګي یا پرچیو لګي دا څه کوا دا کوا دا کوا او نو په نی لیکلي کته اصلاح غواړي نو مولي کګنه دا شیطان کاری کیله ترا خبرې کوي وی پمپلټي وی شلې شو اشتهارات وی شلې شو لکه چا د طرف نه سوق دي کتاب دې دا چالي کړي ره پته نشته چالي کړي دا اشتهار چالي کړي پته نشته نو اکثر دا شیطانی کارونه نه داسې کتاب پڑھاو چې داسې اشتهار پڑھاو چې تا ته پته دا چا د طرف نه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم یقینا دا خو سليمان عليه السلام د طرف نه ده یقینا شان دا ده مضمون یې څه ده بسم الله الرحمن الرحيم خاص بنوم د الله سره شروع کوم چې رحمان او رحیم دی عام مهربان او خاص مهربان د الله په نوم سره مدد غواړم په شروع کولو کې چې هغه مهربان دی او رحم کوونکی دی او توحید مسله ورته بیان کړ بیا وی چې ګور اسلام قبول کړي او زمون مقابله تمراو زي الله تعالی علیم سرکشی مکوئی زما په مقابله کې واتونی مسلمین او راشی ماتا تابعداری کوونکی تسلیمی دن کی مسلمانان شي واتونی مسلمین دار پیغمبر دین چې ده هغه اسلام او کوم ملګری چې ور سره هغه مسلمانان تاسو مسلمانان شي دا مختصر خط پیغمبرانو طریقه دا وا د غیب جامع خبره مختصر خبره او جامع خبره وي اوس خلک چې ده خاتونو سلسله خو کم شولا خدا میسیج دي د ماسوتن نواله تر ساره پوری بلیږي سار نواله ماسوتن پوری بلیږي ځان ساتل پکار ډېری اهمي خبري چې هغه مختصر پکار
الله تعالی علی واتونی مسلمین خط ورته پڑھاو کو او داغه نه بعد بیا غوي چې دا خط ته اوس دی بارکه تاسو سوای نو د دې تذکرہ به ان شاء الله بیا غو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم.